دې سبزۍ د برکته زه په دې کې محنت کوم. زه پنجاب پنډۍ کراچۍ بل ځای ته نه یم تللی نه بهر ملک ته تللی یم. زما بچی د دې د برکته زه ډاکټر نه وړم، د هغه علاج هم کوم، د هغه فیس هم ادا کوم. زما بچی په کل کې سبق وایي، ښه تعلیم حاصلوي الحمدلله. لکه د جال ټماټر دی ماله راکړل او په هغه وخت کې د جال ټماټر زما په خپله یقین نه کېدو چې دا به دونه غټېږي، څوک نه پیدل. هغه ټماټر چې ما وکړل ډېر خلک حیران شو چې یاره دا لا داسې ټماټر هم په دنیا کې شته دی چې دا کېدی شي. 275 एकड़ باغات چې کوم د زمیندارو ته وکرل، په دې کې د مالټې، الوچي، خوبانۍ، شفتالو، په دې کې 676 एकड़ سږکال موږ پکې صرف د سبزیاتو هایبریډ تخمونه چې کوم د هغه مفت زمیندارو له ورکړلو. سټرابري کېږي، ټماټر کېږي، کریله کېږي، بادرنګ کېږي، د دې څه وغیره وغیره زموږ نه بهر ته هم سپلای کېږي. پنډۍ ته زموږ شمله اوس روانه ده. زما شکر الحمدلله اوس 40-45 लाख روپو 50 लाख روپو ته کاروبار رسېدلی دی د دې په وساطت باندې. لکه دې نه مخکې 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې دا پټی به مکمل شل پروت و، دقسې ویران به پروت و. نن تاسو دې پټي کې زه ولاړ یم، تاسو ورته ګورئ دا څومره ښایسته فصل دی. دا تقریبا 2یم فصل دی یا 3یم. انشاءالله که زه سپری کوم زه محکمه زراعت له ځم، هغوی ته وایم زما فصل کې دا مساله ده، هغوی راته سپری لیکي، زه هغه سپری راوړم په خپل فصل یې ولیم، هغوی هم راکوي. که د سرې مساله راته راشي هغوی ته تللی یم، هغوی ماته سر هم راکوي، هغوی ماته تخم هم راکړی دی. انشاءالله ماته دا جالونه راکړي دي، دا تار یې راکړی، سیم یې راکړی، ډاګې یې راکړې ده. په هر شعبه کې زه محکمه زراعت ته ولاړ یم، هغوی زما سره پوره مرسته کړې. زه محنتکش یم، مزدورکار یم او یو غریب زمیندار یم. که حکومت زما خیال وساتي انشاءالله زه به د ټول ملک خیال ساتم.